آیا پی ټی آی په حقیقت کې جی یو آی یعنی مولانا فضل الرحمن سره اتحاد کول ولده؟ اسد کیسر عمران خان سره په جیل کې ملاقات کړی دی، څه اهم پیغام د عمران خان راوړی دی؟ د حواله سره هم اپډیټس چې آیا عمران خان پریشا جی یو آی سره اتحاد کوي، د ملک وزیر اعظم بسو کې نور هم اهم فیصله عمران خان کړی دي، اسد کیسر سره ټول خبرې شیر کړی دي، اسد کیسر دغه ټول پیغامات دغه ټول خبرې میډیا سره شریک کړی دي چې هغه ټول خبرې په دې ویډیو کې تاسو سره زه هم شریک کوم، نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ۔ اسد کیسر عمران خان سره جیل کې ملاقات کړی دی او جیل نه بهر راتلو نه پس اسد کیسر د عمران خان ټولې فیصلې میډیا ته ښکاره کړي دي۔ عمران خان د وزیر اعظم نوم هم فائنل کړی دی، بلکې پی کې اسمبلی د پاره د سپیکر اعلان هم شوی دی چې د لپاره عمران خان د اسد کیسر رور عاقب الله نوم فائنل کړی دی۔ د کې پی کې د اسمبلی چې کم صدارت ته کم سپیکر دی، سپیکر چې کم دی هغه د اسد کیسر رور عمران خان او ټاکلو چې د اسد کیسر رور عاقب الله به د کې پی کې د اسمبلی سپیکر ویجی۔ د کې پی کې د پاره علي امین ګنداپور سی ایم دی، هغه لړ موږ په هغه باندې ډیسکشن کړی چې په علي امین ګنداپور باندې ډیر زیات خلک تنقید هم کوي چې عمران خان ولې د کې پی کې وزیر اعلی کړی دی۔ د حواله سره اختیار ولی هم پیغام شریک کړی دی چې اختیار ولی هم په علي امین ګنداپور باندې شدید تنقید کړی دی۔ علي امین ګنداپور د کې پی کې سی ایم سلیکټ کېدو نه پس هغه د گرفتاری حکم هم خاطر دی۔ عمران خان د وزیر اعظم عہدې د لپاره عمر ایوب نوم نامزد کړی دی، وزیر اعظم د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ د طرف چې کم دی هغه عمر ایوب دی۔ بل عمران خان بیرستر ګوهر علي خان ته هم حکم وکړو چې کې پی کې څومره هم پارټیان دي او هغه وایي چې په الیکشن کې داندلی شوی ده نو هغه سره ملاقات وکړي، لکه هغه پارټیانو کې جی یو آی هم راځي، ټي ایل پی پارټي هم ده، جماعت اسلامي هم ده، اے ان پی هم ده، دا ټول پارټیان وایي چې په الیکشن کې په الیکشن کې داندلی شوی ده نو بیرستر ګوهر علي خان ته عمران خان حکم کړی دی چې دای سره ته ملاقات وکړه، د ټولو منشور یو دی، د ټولو خبره یو ده، نو بیا ټول له پکار چې میدان ته روزي خمخ کې وره ملاقات ور سره کا فائنل ور سره خبره ډن کا او ټول ملک ته د ټول ملک کې پر امن احتجاج وکړي جی دا زموږ حق ته او یو اوټ هم چاته م پرې دی دا خو له 80 سټونه زمونږه ایشتل شوی دي، یو اوټم وای چې له م پرې دی۔ بل الیکشن کمیشن د اون چودري د ګټي نوټیفیکیشن واپس اغسته دي او د پی ټی آی سلمان اکرم راجا ته خپل سیټ واپس ملو شوی دی۔ په دې باندې ډیټیل سره خبره کو خو اوس چې کم خلک وای چې مولانا او پاکستان تحریک انصاف خپلو کې ملاقات کړي دي او کې دیش د اتحاد کی نو د اتحاد خبره خلافل حال کنفرم نه ده، خو ملاقات صرف د لپاره کړی دی چې یو پر امن احتجاج وکړي، څنګه چې پی ډی ایم رايوځي شو د عمران خان خلاف عدم اعتماد اوټ ورکړو نو دغه رنګ به اوس دا ټوله پارټیان رايوځي کیږي او یو پر امن احتجاج وکړي۔ عمران خان خپل وکیل بیرستر ګوهر علي خان ته ویلي دي چې ته د جی یو آی چې کم پریزیډنټ ته مولانا فضل الرحمن دی نو هغه سره ملاقات وکړه د دې د لپاره د پر امن احتجاج د لپاره د اتحاد نمونه هم په میډیا باندې راځي چې د دوه پارټیان اتحاد کوي، خو دې حواله سره لداسې 100% کنفرم خبره نه دراغلی، خبر چې کم راغلی هغه د لپاره د ملاقات کړی دی چې یو پر امن احتجاج وشي په ټول ملک چې څومره هم پارټیان دی وغي وای چې په الیکشن کې داندلی شوی ده نو صرف دغه پارټیان بروزي او هغه به یو پر امن احتجاج کوي چې هغه کې به صرف جی یو آی نه وي، هغه کې به اے ان پی هم وي، هغه کې به ټي ایل پی هم وي، هغه کې به جماعت اسلامي هم وي جی نو دا کم د اتحاد خبرونه نه د فعل لا شو خبره نه ده، بل مولانا هم د الیکشن خلاف ته او پی ټی آی هم د الیکشن د داندلی خلاف ده نو د پر امن احتجاج د پاره به د یوځي کیږي جی۔ اوس پر شو د الیکشن کمیشن چې کوم د اون چودري د ګټي نوټیفیکیشن جاری کړو هغه واپس اغسته دي او د پی ټی آی چې کم سلمان اکرم راجا دی نو کې دې شي هغه خپل سیټ واپس ملو شي، ځکه سلمان اکرم راجا د شپې چې کله غنټیو شو نو سلمان اکرم راجا 50,000 نه زیات ټونو سره په لیډ کې روان